بچي دپاره ښکلی نوم ایښودل ځکه چې د نوم په بچي باندې اثر کېږي. مونږ او تاسو که خیال کړي مونږ اکثر خپلو بچو ته څه چې خوار شویه دې خوا راشه او که مکله دې خوا راشه اورې که نه اورې او بیا د پښتنو هغه الفاظو ته خوځونه هغه پلار چې ورته ته د هغې زویه د هغې زویه نو سبا چې هغه زوی غټېږي هغه کې هغه عادتونه راځي. کور د ده دا مازغه خو کچه دي که نه دې د وجې نوم ایښودل دا ښکلی پکار دی. بهترین نومونه څه دي؟ هغه د الله تعالی نومونو سره عبدالرحمن، عبدالله یا د پیغمبرانو نومونه محمد، احمد، محمود، ابراهیم، آدم، نوح ښکلی. خو مونږه یو پټۍ راته پړاو شوې ده یو بغدادي قاعده مونږه یاده کړې ده چې بی زما په خاندان کې که د یو سړي قاسم نوم دی نو د بل سړي به قاسم نوم دا به نه ایږدو. اکثریت مونږ ته خلک راشي وایي استاد جي نوم راته وښایه ته به ورته یاره دا نوم پکې ده دا نوم پکې ده دا نوم پکې ده ابه وایي دام شته دام شته دام شته دام شته. نو اخري مونږ په خندا شو په دې دغه کې یو مولانا صاحب یو ښځه ورپسې راله ډېرې تنګ وایي چې دا نوم ووایه وایي دا هم د فلاني شته وایي د قرآن او د حدیث مطابق یو ښکلی نوم راته وښایه چې ډېرې تنګ کړو هغه ورته داسې کوي فرعون نوم پکې ده وایي فرعون د بل چا نشته دی وایي دا خو په قرآن کې راغلی دی که نه. او د یو زنانه په باره کې داسې راځي چې هغې ایښی و د خپل زوی نوم فرعون چا ورته دا ولې په قرآن کې راغلی دی. نو په دې نومونو خو موږ ډېر فخر کوو که نه. مروت والا ملګري خفه نه شئ خوسې از روح مذاق وایي مروتیانو چا سره لانجه راغلې وه خپلو کې لګیا وه نو دا مروت والا ورته داسې کوي د خدای بنده هر څه کوه خو موږ پسې بد مه وایه وایي ته موږ نه خبر نه یو موږ خدای په قرآن کې ستایلی یو چې ان الصفا والمروة من شعائر الله موږ خدای په قرآن کې یاد کړي خو تاسو خبر نه یې رانه. نو لہذا نوم ښکلی ایښودل پکار دي. او بیا مونږ که خدا ډېر غټ عادت دی که نه چې نوم او ذات لکه ته فلاني ته د فلاني کلي فلاني والا خو داسې د یو بل ته بد ردوي نو یو دوه کسانو یو بل سره یې جګړه شوه اوس یو بل سره یې جګړه د یو بل ته خاندانونه یادوي دی یو ورته داسې کوي ورته یې مړه اول راته ته ووایه وایي ته زما خاندان ښه سپک که وایي چې ته زما خاندان وستایې او ته څه ستړی شي بیا به زه ستا د خاندان تعریف شروع کړم. دی ورته لګیا شوی دی ستا خاندان داسې او ستا داسې او ستا داسې چې دی ستړی شوی دی تپوس یې ترې کړی و چې د کوم ځای وایي د دې ځای ورته یې ښځه اوس راته ته ووایه ته د کوم ځای نو دا کوم سړي چې دی پهله بې عزته خو دی ډېر هوښیار ورته داسې کوي زه خو د مکې مدینې یم نو دی بل وایي اوس به زه درته څه یم وایي بچې د مکې مدینې نه لږ رادې خوا شه چې وګورم در سره بیا در سره خبرې کوم خو لږ رادې خوا شه. نو خبره دا ده چې موږ په دې نومونو کې هم ډېر دغه کوو دې د وجې نوم ښکلی ښودل پکار دي.